طالبانو ته دی ووایي کلي ورته دا ووایي د ملک سیف الله په مشرۍ کې چې د کوم کلي څلوېښتي د هغې ورته دا ووایي په موقع خو طالبان لاړل خو په سهار بیا هغې راوتي وو ښه برابر ښه په پلانینګ هغې ښه برابر په مورچو کې ناست وو بیا په څه بنا یا په څه طریقه یا ده ته به چېرته ټلیفون شوي دی راوتی دی په دې دوران یې دی ټارګېټ کړی دی نو په دې انداز خو دهشتګردي نه ختمېږي که ختمولو اراده دی افغانستان ته ورپسې مه ځه دلته د دا جنیمه صوبه ورته حواله کړې ده دا بند کا بیا ورسره دلته چې کومې ټکانې دي ځای په ځای همدغې افغانستان د طالبانو دا بندې کا دا ستا د لاس لاندې خبره ده ستا د کنټرول خبره ده که ته وغواړې جرګه بس وشوه بیا خبره ختمه شوه کنه خبرو تسلسل پکار دی مونږ خو ګوره په هغه جرګه کې هم دا خبره ورته وکړه چې دی خو نه غواړي چې امن راشي باید دا ټول خلک په جرګه ورشي چې بهي څه چل شوی دی ولې غواړې ته دا بدامني څه مسله ده څه کیسه شوې ده مقصد دې څه دی یو سنجیده مجلس ورسره پکار دی هغه خبره په هغه ځای ودرېده ځوانانو ته خو ګوره مونږ همیشه دا خبره کوو چې باید د پردي جنګ خاشاک جوړ نه شي دا ستاسو خلاف چې کومه پروژه روانه ده باید تاسو د دې خاشاک بسم الله الرحمن الرحیم د پښتونخوا ټایم سره امریلا یم دا وخت را سره په پېښور پریس کلب کې د نېشنل ډیموکراټک موومېنټ چیرمن محسن داوړ صاحب ولاړ دی ډېره مننه داوړ صاحب نن چې په وزیرستان کې کومه پېښه مخې ته راغله بیا د سیف الله صاحب چې کومه په بېدردۍ سره شهید شو داسې ویل کېږي چې دې نه مخکې څه ناکهبندۍ وشوې روډونه بند شو کرفیو وشو او د هغې نه پس دا واقعه مخې ته راغله څه وایي دا څه حقیقت دی نه دا خو پرون طالبان راغلي وو کلي ته نو دی په بیا دی ورپسې بیا ورغلي وو ورته ویل چې مهرباني وکړئ تاسو دې نه ځئ کله یې خالي کوي که نه یې خالي کوئ نو بیا به چې بیا مونږ هر څه دغه کوو طالبانو ته دی ووایي کلي ورته دا ووایي د ملک سیف الله په مشرۍ کې چې د کوم کلي څلوېښتي د هغې ورته دا ووایي په موقع خو طالبان لاړل خو په سهار بیا هغې راوتي وو ښه برابر ښه په پلانینګ هغې ښه برابر په مورچو کې ناست وو بیا په څه بنا یا په څه طریقه یا ده ته به چېرته ټلیفون شوي دی راوتی دی په دې دوران یې دی ټارګېټ کړی دی بیا خو کلي خپل رد عمل وښودو او ټوله ورځ هغې چې طالبانو سره کوم مزاحمت څونه کوی شو هغه یې وکړو خو دا ده چې یو ډېر لوی تاوان دی یو ډېر لوی تاوان دی دا راته ووایه جي د پښتونخوا د امن د افغانستان سره تړلی دی که دا د خیبر بارډر دی که باجوړ دی که غلام خان دی د حکومت دا دعوه ده چې د هغې طرف نه دهشتګردي کېږي د دهشتګردۍ چې کوم توړ پوړ دی هغه به ختمولي د هغه ریټ ختمول نه پس په امن راځي څه وایئ تاسو ګوره دا خو ټول د ریاست پالیسي دي که افغانستان کې د خلک دي تا کې نه ولي که دلته دی د نیمې نه زیاته صوبه ورکړې ده تا ورکړې ده که نه نو ته سنجیده نه یې که ته غواړې نو د دې د ملاتړ نه لاس اوچت کړه هر څه پخپله ټیک دي بیا به څه د نورو څه د کولو پکې ضرورت پاتې نه شي خو په شرط یې که ته څه کول غواړې مطلب دا دی چې ته څه کول نه غواړې دا کیسه ته سمول نه غواړې د امن ته راوستل نه غواړې افغانستان هم د پاکستان سره جګړه کوي دا خو جي متصادم د چا خو هغوی ټوپک راغستی دی خو دوی راغستی دا ګوره هغې کې هم دي چې ورځي طالبان یې خوندي وشي خو عام خلک دوی موږ چیک پوسټ یې ولو ټکانې ولو عام په ګوره په یو ان رپورټ راغلی دی بي بي سي راغلی دی د الجزیره راغلی دی هر چا راغلی دی چې اسپتال باندې برید کړی دی یا نوره بره هغې نه مخکې چې کوم برید شوی هغې کې هم عام خلک مړه دا یو کار کوي واحد چې هغه ولسي ملاتړ چې کوم طالبانو نه درلود هغه ورله پیدا کوي نور یې څه کار نه کړی نو په دې انداز خو دهشتګردي نه ختمېږي که ختمولو اراده دی افغانستان ته ورپسې مه ځه دلته د دا جنیمه صوبه ورته حواله کړې ده دا بند کا بیا ورسره دلته چې کومې ټکانې دي ځای په ځای همدغې افغانستان د طالبانو دا بندې کا دا ستا د لاس لاندې خبره ده ستا د کنټرول خبره ده که ته وغواړې هله صوبایي حکومت هم پرون اسمبلی کې وزیر الله صاحب هم ویلي چې ډرون چې ته په کور کمانډر هاوس پرې ننوته یا په اسمبلی پرې ننوته یا په ګورنر هاوس پرې ننوته او دا ډرون هله پرېوځي چې کله زه د اسلام آباد ته تحریک شروع کوم نو دا به دم نه جوړېږي څه وایي دا وزیر الله صاحب خپله دې کې صوره وزیر الله خپل بحث په خپل ځای خو دې صوبایي چیف ایگزیکټیو دی نو ته تش په مزمتي بیانونو په ګیلو معاملو ته د ځان نشه خلاصولی نه دی خبره نه لږ به د دې نه یو څو قدمه ته مخکې ځې ته چیف ایگزیکټیو ستا په یو کلم ستا په یو ټکي باندې هغه د حکم درجه لري ډېرې داسې کیسې شته ډېرې داسې قانوني خبره شته چې تا هغه وغواړې نو مطلب ته ډېر لوی پریشر بیلډ کوی شي نو تش په مزاحمتي بیانونو خو چې ته هم په دې مزاحمت کوې او عام یو کارکون هم مزاحمت کوي او چیف منسټر هم مزاحمت کوي
بیا به دا سټیټ ریټ دا به انشور کوي څوک یو خبره کوو جی تاسو سره د دې حل څه دی صوبایي حکومت جرګه وکړله کانفرنس ته وشوه خو جرګه بس وشوه بیا خبره ختمه شوه که نه خبرو تسلسل پکار دی مونږ خو ګوره په هغه جرګه کې هم دا خبره وکړه چې دی خو نه غواړي چې امن راشي باید دا ټول خلک په جرګه ورشي چې بهي څه چل شوی دی ولې غواړې ته دا بد امني څه مسله ده څه کیسه شوې ده مقصد دې څه دی یو سنجیده مجلس ورسره پکار دی هغه خبره په هغه ځای ودرېده هغې طرف نه کیسه کلیر ده هغې نه غواړي امن خو دا د صوبې چې کوم د پښتونخوا کې عادت دی دوی خو باید هغه ته ووایي چې څه چل شوی دی کانفرنس ګوندونه دي خاموشه دي نیشنل پارټي والو یا مولانا صاحب والو یا د شرپاو صاحب پارټي والو جماعت اسلامي والو وخت په وخت هر څوک خپله خبره کوي خو زما په خیال مسله په دې نه حل کوي دا په یو قوت دا مسله په یو ګوند هم نه حل کېږي دا یو ډېر زورور الاینس غواړي او که په یو ژبه په یو اواز دا خبره وشوه نو زما په خیال بیا دا امکان لري چې په ریاست دونه فشار موږ واچوو چې د پالیسونه یې واړو ځوانانو ته څه وایي چې دا نو ځوانانو ته خو ګوره موږ همیشه دا خبره کوو چې باید د پردي جنګ خاشاک جوړ نه شي دا ستاسو خلاف چې کومه پروژه روانه ده باید تاسو د دې خاشاک جوړ نه شي او د ترهګرۍ نه د تشدد نه کرکه وکړئ ځکه چې تشدد او جنګ څوک هم دې خاورې ته راوړي هغه زما په ګټه نه دی زما په نقصان دی